قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. تو ورته دا وایا اے محمد صلی الله علیه وسلم چې زم مالک نه یم د خپل ځون د پاره، نه د نفع او نه د نقصان، سوی د دینه چې د الله کومه خواخه وي. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. کچيري مو سره د غیب علم وا نو مو به ډیر خیر زون ته راجامه وا او برای خو به مو ته ساره رسیدلی نه وا. ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. زه خو صرف د ډرولې ولا او د خوشخبری ورکولې ولا یم اخ قوم د پاره چې هغه ایمان وروړي. اردو کې ترجمه کوم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے نہ تو نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر اپنے لیے جمع کرتا اور مجھے برائی چھوتی بھی نہیں. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان لاتے ہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا فرمایي چې تو ورته دا وایا چې زه د ځون د پاره د نفع او د نقصان مالک نه یم سوی د دینه چې د الله کومه خواخه وي او کدی علم غیب مو سره وای نو مو به ډیر خیر او ډیره ګاټه ځون ته جامع کړي وای او برای خو به مو ته ساره رسیدلی نه وای. اوس دی آیات کې الله رب العزت دی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم زوت نه دی علم غیب نفی کړی دا، یعنی چونکه د قیامت علم څکوم دا د غیب علم سره تعلق لري او کفرونو پیغمبر علیه السلام نا صحابه کرامه مو پرون دا خبره ویلا صحابه کرام وا پیغمبر علیه السلام د قیامت متعلق سوال کولو کفرونو وا تاسو کولو چې کله برچی متا هاذ الوعد ان کنتم صادقین دا وری زب کله رچی د قیامت د څه سمو نډرای. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي چې تور دا وایي چې دا د غیب ولا علم موتا نشته. تفسیر کبیر کې علامہ فخر الدین رازی رحمت الله علیه د دې شان نزول ایوا دوی نور وجوهات لیکلي دي. هغه فرمایي چې ایوا پیره کفرون پیغمبر علیه السلام ته روغللو څه داسې چال وکا سو تو موتا دارا وخیا د ارزانه او د ګرانه متعلق لګ مت خبر رکوا څه کوم شای به اسنیږي کوم شای به ګرانیږي موي ته د قوم خالق یو موت لګه گاټه روکا چې موت ته دا وخای چې دا شای به ګرانیږي الا وېخله او دا شای به اسنیږي الا خارڅ کې نو موږ جنو ته پیسې وګټو. نو یو خبره پیغمبر اسلام ته کفرونو دا وکا ایوا تفسیر کبیر کی دویما اغلی کلی دا واجا شان نزول سکنی دس وشولو چه غزوه بنی المستلق دا ایوا غزوه و یو جانگو دا شوو. نو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چه کل دین پا وپسے کی رتللو نو پا وپسے کی یو زوی کی طوفان روغللو چې طوفان روغللو نو دوره زیات ګارد روغلو چې دغه د صحابه کرامو کوم وخون کوم وسیون کچر کوم جنور ورسره وغه تر به تر شو وتخل. خیر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دا خبره وکړه چې په مدینه کې یو کاست رفاع هغه وفات شو هغه مر شو. نو عبد الله بن ابی چې کوم منافق وو دا غزوه بنی المستلق لخر کې دعا موجود وو دغه منافق وو. نو دې چې کله دا خبره ووریدله نو دې ټیم کې طوفان روغللو او طوفان کې د خلکو جنور ولیدل لولو د پیغمبر اسلام وخاور کې وتخاله څه وتخاله. نو پیغمبر علی السلام صحابه کرام نه تاسو وکړلو چې را مو وخه خلک را وکسه تشوا. نو عبد الله بن ابی چې کوم دا کنه هغه مسخره وکړه پیغمبر علیه السلام مسیح اوس
صحابه کرام ته دی چې تاسو واځ کوم دا کنه تاسو په دې خبرې تعجب تاسو ته نه دي چې حیرانې کې نه چې دوی د مدینی خبرونه خطو ته در کوي چې مدینی کې پلان کای مرش او د خپل وغي پاته وته نشته چې وخه مت شو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبره ور رسیدله چې عبد الله بن ابي منافق دا خبره کړی ده نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلو چې د مو وخه په پلان کې تنګي کې ویلوړه دا او د هغه څخه پړه دا هغه په وی ونه کې خاخ ده نو صحابه کرام زده نجمعین مغه تنګي ته لوړلو او څه ویل د لوخه وکی سره مغه ونه کې اپړای خاخ بهرحال لکه الله رب العزت دی جو کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ذات نه د علم غیب نفي کوي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته علم غیب نشته او سوال خبره دا شوه چې د علم غیب یې کیشته نو علم غیب هغه علم ته یې چې هغه انسان هغه چوتا نه خو د حواس په ذریعه حاصلېږي نه د عقل په ذریعه حاصلېږي نه د غور او فکر په ذریعه حاصلېږي نه د ایوی آلی او د ماشین په ذریعه حاصلېږي بلکې په خپل ورته حاصل شي بغیر د ذریعه نه بغیر د واسطې نه هغه ته علم غیب نه یې لکه اوس فرض کیا یو سړی ته تجربه نه یو هغه حاصل شي لکه ګوره ابو سفیان چې کوم دا کنه کله غزوه بدر مکاوا نو ابو سفیان چې کوم دا هغه کفیلی سره شام ته لوړ وبسه کې چې کله راتللو نو پیغمبر علیه السلام لیاره وته ونی ولا نو پیغمبر علیه السلام څو صحابه کرام واستولو چې تاسو لک تفتیش وکړه د کفیلا د سینات ابو سفیان ولا تیروي او مو ته د لیاره نیولې ده نو دوا صحابه کرام لوړلو دسي یو چینوا هغه چینی راسي لوړلو نو خپل وخونو ته یا چینی نه وبا ور وسکلي نو واپس روغلل چې واپس روغلل بار لغه کې څه دسي هغه وش ولا خبره بیا وګديږي بار پیغمبر اسلام ته راپورټ ورکړلو چې کفیلا لوړ نه ده نو دګي ابو سفیان کوم دا کنه هاډر تیز هغه روغللو نو هغه خپل کفیلا لیاري کې ودروله ته ودرېږي څه کس د سینات پیغمبر اسلام چې ته متلیار نیولې وي څه نو کفیلا ودروله هغه خپل روغللو هغه چینی ته څه چینی ته روغللو نو هغه چینی کې دوی زنانات سیټ کې نوستې وي هغه نه پښتنه وکړه چې چوک دلی رغلی نو هغه ته چې دوا سړی خرغلی وو مخون وسره او هغه کې هغه کړلې او به مو وي وخونو ته ویر کړي بیا لور ابو سفیان هغه چینی ته څلوړل نه چینی غوړي کې دی وخ پچی پرته ابو سفیان ډیر زیره کو ډیر تیز سړایو ډیر چالوک ورسته مسلمان شو رضی الله عنه نو هغه چینی غوړي کې دی وخ ولا کومه پچا پرتا وا پچي واره وخسته سره وخسته نه پچي موتک سم موته کانو هغه کې زړه ورکی دی خجوري زړه ورکی ازړې څه ولې دلو کنه نو هغه ویل چې دا زړه دی مدینی خجوري زړه ده نو فورا یې کوم دا کنه دا نتیجه اخذ کړله چې لکه پیغمبر علیه السلام یې په تلاش کې دا لکه سونی مغه ولا و مو په سره غلی فورا کفیلی ته ویل چې د لیاره بداله کې کني کسون ته نوست بار لوس ګوره ابو سفیان دا علم وشولو نو دا علم غیب نه ده ځکه ته غور فکر سره زدي جنا خدمه غره کې کوم دا کنه وخت څه لګای دیږي چې ته خبر دیر کن چیرې د خدمه غره کې چو اور بال کړه اوس اور خمول دل نه خو مو لګینه اندازا ولګا دا علم غیب نه ده چنانچه دا احمد رضا خان بریلوی کوم دا د دې بریلیونو کوم مشر دا یی چې نعوذ بالله پیغمبر علی السلام ته د ذره علم وو لکه څنګه الله تعالی واغه یی چې د الله علم او د پیغمبر علی السلام په علم کې دا فرق دا سو د الله ولا علم کوم دا هغه ذاتی ده او د محمد صلی الله علیه وسلم ولا کوم علم دا هغه خدای او تعبیر کړه دا ایو حدیث شریف کې راځي نو هغه حدیث دو نقل کوي مغنه دو استدلال کوي هغه حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خدای په حکومت د اټول ازمکا
بالکل دسه راټوله کا او موته مخته. نو احمد رضا خان بریلوی دینه دا نتیجه اخذ کړي دا چې پیغمبر علی السلام ته دا ټول ځمکې دي ذره ذره علم ورسراو. نو دا دسه وایي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا الله سره دو بربروي. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره اگر چې ډیر زیات علم دور علم اوس د ټولې دنیا علوم را عالمون را جمع کا د پیغمبر علی السلام دیو نوک برابر علم سره نه جوړیږي. واغه نه باوجود بهرحال دی الله پورا علم خو پیغمبر علی السلام سره نو. نو بهرحال هغه دا یی چې نو دا تقریبا یو قسم شرک دا کچيري حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته دی وی ذره علم وای. نو الله رب العزت ګور دی چې څه فرمایي لست اکثرت من الخير. نو مو د دنیا ولا خیر ځون تر جامه کړه وای و ما مسن یسوم ته نقصان سره رسیدای نه. په بیر معونه کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم 70 صحابه کرام وستولو چې تاسو لوړ شي حافظون چې تاسو لوړ شي او د کفرونو د قران مجید ورستا کې علم دین ورستا کې هغه څه کله لوړل کفرونو خپل رغلی پیغمبر اسلام ته ریکوست کړو چې موږ د صحابه کرام روکه چې موږ علم رسدا کې. پیغمبر اسلام او یا صحابه کرام تکړه تکړه دیندوري نیک د قران حافظون آی او تویل کول زمانه داس سره بوزه تاسو ته علم درسته کوي. هغه ته چال چولم څنګه وهاده پری بوتللو هغه ځای کې تیار کسون وته کینولیو او یا صحابه کرام شهیدون څه کله شهیدون کړي اوس ته اندازه لګاو ک پیغمبر اسلام سره علم غیب او سرا وای نو دا کور بکیدا امدان منا غزوه احد کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره مشوره وکړه چې د مدینه منورې کې کینو کفرونو سره مقابله وکړو که بهر میدان ته وروزو. یجن صحابه کرام رای و چې یاره مدینه کې خيو جن صحابه کرام رای و چې میدان ته وروزو. پیغمبر علیه السلام څخه کوم دا کنه وشا میدان ته فیصله وکړه چې چلو د کوم کسون یې چې میدان ته وروزو چلو ټیک ته میدان ته وروزو. چې میدان ته وروتلو نو ان نتیجه صحیح نه وتله. صحابه کرام زغ ډیر شهیدون شول ډیر ورکه زخمیون شول ډیر زور لوی تاون صحابه کرام ته ورسېدل. د پیغمبر اسلام خپل تر حضرت حمزه رضی الله عنه ورکی شهید شول. نو پیغمبر علیہ السلام تکچيري دا پاتی وای علم غیب ور سراوا چیرې مدینه نه وتل کی متنقصون ده. نو پیغمبر علیہ السلام به ویلی وته نو دا شیونه اتول چې کوم دا کنه اشاره کوي دی طرف ته سو پیغمبر علیہ السلام سره علم غیب نو. چنانچه یو حدیث شریف کې راځي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے الله مو دسه علم نه وساتي چې هغه نفع نویر کوي. علماء کرام فرمایي چې دینه مراد جدو ولا علم دا د رمل او د کهانت ولا علم دا. د کهانت سکوم دا کنه دا به مخکې خلکو دا نجوم ستارون اوسه د نجوميون شتو دي ستارو می ترونه به د اندازه لګول شیاطین سره به ربيتي وي هغه به خبرونه مبرونه اوغسو نو د غیب خبرې به خلکو ته کولې سو پلان کیږي کې به طوفان رچی پلان کیږي کې به تاون رچی او دا به کیږي اب کی غیب خبرې به کولې. امدان منه دا رمل سکون دا کنه دا به پسمه کې منی د لیکي سره کی والی راکی والی اغنبي وا نتیجه راو بسلې وا یو هغه به وکړه پیشګوئی به وکړه دسی بکی. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دغه علم نه پانو غوښتي دا صدا علم زنه غو الله رب العزت پیغمبر علیہ السلام نه ستل او دغه علوم نو کچيري پیغمبر علیہ السلام سره علم غیب وای نو دا علمونه ورسره وای کنه اندسه الله قران مجید کې پیغمبر علیہ السلام متعلق الله رب العزت فرمایي چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له. محمد صلی الله علیه وسلم ته شعر او شاعری نه دا ورزدا کړي او نو شعر او شاعری دي لپاره مناسب ده. نو که پیغمبر علیہ السلام سره علم غیب او به شعر او شاعری دي نوازدا نو بهرحال دا اټولي خبرې دي طرف ته اشاره کوي چې پیغمبر علیہ السلام سره علم غیب نو ور سره نو دغه چي چې پیغمبر علیہ السلام سره بریلیون دا یي چې پیغمبر علیہ السلام سره د ذره علم ور سراو دا یو قسم شرک دا. وما ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زه خو صرف اور صرف ایمو منصب دادا چې زه ډراول کوم او خوشخبری ورکوم قوم ته چې ایمان راوړي. مطلب ایمو ډیوټي صرف دا غدا ایمو ډیوټي صرف ایمو ډیوټي دا نه ده چې غیب علم لرو او تاسو د قیامت ولا خبرونه درکوم. چنانچه
تبیان القرآن دا دی و بریلوی یو د قرآن مجید تفسیر لیکل دا اوس دې ځکه ګوره پیغمبر علیه السلام دغه خلکو عقل ته هغه دا حیرانګي ده چې پیغمبر علیه السلام صفو ته وایي د چټ آیات کې مو ویلو چې انما علمها عند ربي د قیامت علم مو ته نشته مو رب سره ده اخ تفسیر کې هغه لیکلي دي چې نه محمد صلی الله علیه وسلم د قیامت علم مو ځکه چې پیغمبر علیه السلام د قیامت ټول نه کې بیان کړی دي دغه پرې بیان کړی دي چې د جمعې ورځ به وي 10 محرم به وي او دانه منات کوم دا کنه غریبان خلک به مالدوري شي امدان منا یو دابت الارض بروزی یجوج مجوج برچی عیسی علیہ السلام ته دور نه کې خیر کې پیغمبر علیہ السلام ته وخت نه معلوم وو خو امت ته نه د خیر حالکه چې قرآن کې پیغمبر علیہ السلام په خپل ژبه فرمایي چې انما علم چې دی علم موت نشته نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا ته محمد صلی الله علیه وسلم د درویغ الزام لګای چې پیغمبر علیہ السلام د درویغ یې چې مو سره دی علم نشته بهرحال نو دا خبرې د سې دي چې الله سره یو قسم شرک کول دي نو الله رب العزت سره شرک ګوره مو خپل مسلمانان اټولو کفرونو باندې عیسایانو باندې فتوا لګو چې تاسو د عیسی علی السلام د خدای سوای غنئ لہذا الله سره د شرک کوي هندوانو ته یې چې تاسو د کوم دا کنه د دیوی او دغه چې اوتار دي د خدای په سره تاسو شریک غنئ نو هغه ته مشرکون نه یي د مسلمانان په خپل کوم د مکبر پرستی کوي پنجاب په لور چې مخکې دی چې ډیرو د تبلیغ برکات وي چې خلک دغه شیونه رمانه شولو کني چې عید بروغ لنای د زنانو په کوم دا کنه بکری پسار کې د پلان کی زیارت ترونی دي د ډینګي زیارت ترونی دي بس دنده سیرتونو باندې بګرځیدل او بیا غږ کې مغونه غختل مغه کې د رنج ګنډه کوا ګنډه کوا چې شکا نو اندغه شرک کوم دا کنه د مسلمانانو کې دا بیا هغه ته هندوانو ته مو چې ته مشرکی او د مسلمان ته اجازه ده چې ته کوا شرک الله دې مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي